الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر. کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر. اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر دانچے د جانان غاڑ میں پا گلو خیستکیگی دانچے د جانان غاڑ میں پا گلو خیستکیگی گلون میں جانان تا پا قتلو خیستکیگی. او بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی بلالو حبشی وہ سیدنا خلق بولی ہر طور پدغ خورو لغڑے دلو خیستکیگی ہر طور پدغ خورو لغڑے دلو خیستکیگی. او دانچ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا دانچ مدینہ گنی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکیگی یسرب نا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکیگی. او زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی عمل دا درودن پا لستلو خیستکیگی. او ما تزڑیم ستا غمون ملمنو سر خوشال یم جڑغن ترانم یم ترانو سر خوشال یم خندام ہم یودا جڑام ہم یودا پا خوش بیابان کی لی ونو سر خوشال یم. او قدم سر یہ شڑنگوی پا شڑنگ کی یہ بیل خوندی قدم سر یہ شڑنگوی پشڑنگ کیے بیل خوندوی دمینی پا زندان کی زولنو سر خوشالیم دمینی پا زندان کی زولنو سر خوشالیم. او ضمیر میں دا غلامو عدتن مخالف دی ضمیر میں دا غلامو عدتن مخالف دی آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم آزاد و غیرت منو پختنو سر خوشالیم. او ٹیٹ سترگی زندگی میں پکار ندشیش محل کی ٹیٹ سترگی زندگی میں
پکار ندا شیش محل کی مفتون توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں دلوں میں بغض ابو بکر جسم پر حج کا لباس دلوں میں بغض ابو بکر جسم پر حج کا لباس یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں اور مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے اور جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے اور چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی وہ تیرا علی وہ میرا علی وہ تیرا علی وہ میرا علی اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے من محبت پنیت دا عبادت پا اجت واز پا اخلاص درود شریف ٹول وائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام بالخصوص مؤسس و بانی مدرسہ جامع نعمانیہ ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا خیر الامین حقانی صاحب دامت برکات ملالی لائق صد احترام رفیق مکرم نگران مدرسہ حاضہ رفیق مکرم برادر مکرم نوجوان عالم دین حضرت العلامہ مولانا قاری عبد القیوم حقانی صاحب زینت القراء استاد القراء قاری اعجاز حقانی صاحب دامت برکات ملالی ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام حضرت محتمم صاحب برادر مکرم وکیل احناف ترجمان علماء دیوبند حضرت العلامہ مفتی سید محمد حقانی صاحب دیگر علماء کرام طلباء عزام مشائخ عزام غیور عزت مندو مسلمانانو ختم القرآن مناسبت سرا ممتاز شرکت کری دی رب کریم دی دا قرآن عظیم و شان ختمنا اور دا تقسیم اسناد خپل درباری عالیہ کی قبول منظور کی چند گزارشات موقع مناسبت سرا دیر پا اختصار سرا بائی روڈ نا بائی ایئر مختلف مختصر گزارشات ستاسو مخی تک کی خودل غوارم سمرا چیز پتی زیو جلتے کی خبر کل غوارم چیز مازیگر من پخپل ٹیم باندیو کم آغا شانت ستاسو ذوق شوق من محبت مظاہرہ غوارم زمان زیادتر پروگرامات اٹک کیمل پور حضرو ٹیکسلا کی پا 10 مارچ باندی زو اور مفتی نظیم سے دوارا پا ٹیکسلا کی ختم نبوت چوکی زمان پروگرام دی پنجاب کی جدا سی محابل اور مجالسی کلچ قاری سے قیرت کی ناتخوان چی ناتخوانی کی مقرر چی تقریر کی خلق داد ور کی پا ماشاءاللہ سرا داد ور کی پا جزاک اللہ سرا داد ور کی پا سبحان اللہ سرا دلتا چی زراغلم زمان دا دارالعلوم حقانی شیخ القرآن او شیخ الحدیث امور ناظم تعلیمات دارالعلوم حقانیہ حافظ شوکت صاحب دامت برکات نالب
دا ادب په اعتبار سره د تربیت زرین اقوالو تذکره وکړه او بیا هغه هستی چې چا اوس ان قریب 2 ورځې وشوې د حرمینو شریفین نه سفر راوړو د خلکو لیډر د لندن نه راشي وی اوس د لندن نه راغی څوک وی اوس د امریکې نه راغی راشه زما پیر حزب الله جان صاحب اوس د حرمینو شریفینو نه راغی هغه خلک چې د چا دیدار پسې خلک ترساویږي او د چا ملاقات او زیارت له خلک خانقاه ته ځي ستاسو کلي ته راغی مدینې منورې یو چکر یې درکړ لیکن تاسو ټول داسې بې ذوق بې شوق بې مینې بې محبته ناست وې د نیمې نه زیات کسان په ناسته اوده وې خو زما ته پته ولګېده ستړي به یې تکاوټ به یې په ناسته به ودي خو زه د اوده کسان په محبت سره سبحان الله ووایم قاری عبدالقیم صاحب ما مې اوده کسان ووایه جواب ټول راکړه ټول وده دي تا د هغه نوشیره کلام نه زه دې اودو له راغوښتم خو زه زړه مې په دې خوشحاله شه چې په بانډ نبي کې جامعه نعمانیه کې اوده کسان هم سبحان الله ویلی شي زما هم علم کې اضافه وشوه چې اوده کسان سبحان الله ویلی شي ویښ کسان به سبحان الله څنګه وي په اوچت آواز په بلند آواز په زورا چې ولي وایم ما ځکه وایم د خان په حجره کې چې د خان نوم واخلي خوشحالیږي د ملک په حجره کې چې د ملک نوم واخلي خوشحالیږي مسجد زما د رب کور دی مسجد کې چې د رب نوم واخلي چې د رب نوم واخلي بیا په اوچت آواز په بلند آواز او ما ته پته ولګېده سبحان الله سره ډېر عادت نه یې زنده‌باد مرده‌باد سره عادت شوي یې ته د سبحان الله د فضیلت نه څه خبرې راشه 400 ته راشه د پیر حزب الله جان صاحب خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه مردان ته راشه د قاری صدیق احمد قریشي خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي ها په سبحان الله باندې څه میلاویږي راشه پېښور ته د سید الله شاه صاحب خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه د پیر عبدالغفور صاحب خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه پیر سباق شریف ته راشه د قاری بشیر احمد المدني خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه جنگ فیصل آباد ته د پیر ذوالفقار نقشبندی خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه هنګو ته دوابې ته کربوغه شریف ته د مفتی مختار الدین صاحب خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه پنډې ته پیر عزیز الرحمن هزاروي صاحب خانقاه ته راشه تا ته پته ولګي په سبحان الله څه میلاویږي راشه دارالعلوم حقانیه ته راشه دارالعلوم نعمانیه ته راشه جامعه عثمانیه ته راشه درویش مسجد ته راشه دارالعلوم سرحد ته راشه راشه جامعه فاروقیه ته راشه بنوری ټاون ته راشه دارالعلوم کراچۍ ته راشه احسن المدارس ته راشه خیر المدارس ته راشه جامعه اشرفیه ته راشه مدرسه عربیه رایوین ته راشه چې تا ته پته ولګي چې په سبحان الله څه میلاوي او که ډېر وخت در سره نه او ډېر مصروف نو کم از کم تبلیغ کې سي روزي له لاړ شه چې تا ته امیر صاحب دا وایي چې څوک یو ځل سبحان الله وایي جنت کې دومره غټه ونه لګي 100 کاله چې اس منډه وایي د هغه ونې سوري دومره غټه ونه بانډه نبي کې شته 100 سال صرف ونه نه میلاویږي دا د مسلم شریف روایت دی ونه میلاویږي د جنت په کومه ځمکه چې دا ونه کرلې شوې د هغه ځمکه میلاویږي تا حیات آباد پیزوان کې پلاټ واغسته ځان در نه ورک شه بهریا ټاون اسلام آباد کې د پلاټ واغسته ځان در نه ورک شه سبحان الله ویلو باندې جنت کې ونه میلاویږي جنت کې پلاټونه میلاویږي اوچت آواز شکر دې محترم صاحب د پلاټونو لالچ مې ورکنه ټول وی سبحان الله پلاټون هم ډېر خوښ دی الله هم پاکستان کې هم نصیب کو په جنت کې سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په 2 قسمه باندې دی زما د پیغمبر سیرت په 2 قسمه دی د سیرت یو قسم ته ویل کېږي تعلیمات مصطفی بل قسم ته ویل کېږي کمالات مصطفی واقیموا الصلاة
تعلیمات مصطفیٰ، وآتوا الزکاة تعلیمات مصطفیٰ، کتب علیکم الصیام تعلیمات مصطفیٰ، بلغ ما انزل الیک تبلیغ کوا تعلیمات مصطفیٰ، کتب علیکم القتال جہاد کوا تعلیمات مصطفیٰ. یو سیرت اگر جانب دی اگر تعلیمات مصطفیٰ، یو کمالات مصطفیٰ، اور پا کمالات مصطفیٰ کی زمان پیغمبر ختم نبوت کمالات مصطفیٰ. ختم نبوت زمان پیغمبر شان دے، ختم نبوت زمان پیغمبر کمال دے. تا سپت دا ختم نبوت آواز دا خاتم الانبیاء آواز دے، دا ختم نبوت آواز دا ابو بکر صدیق آواز دے، دا ختم نبوت آواز دا عمر فاروق آواز دے، دا ختم نبوت آواز دا عثمانی غنی آواز دے، دا ختم نبوت آواز حیدر کرار آواز دے. ختم نبوت آواز دا صحابہ آواز، دا ختم نبوت آواز تابعین آواز، ختم نبوت آواز تبع تابعین آواز، ختم نبوت آواز دا علماء دیوبند آواز دے. دا ختم نبوت آواز سلطان المحققین والمدققین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز برکات، صاحب آب حیات، مولانا قاسم نانوتوی آواز دے. دا شیخ الہند آواز دے، حافظ الحدیث انور شاہ کشمیری آواز دے. دا ختم نبوت آواز دا غلام غوث ہزاروی صاحب آواز دے. دا ختم نبوت آواز امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آواز دے. دا ختم نبوت آواز مفکر اسلام مفتی محمود آواز دے. دا ختم نبوت آواز امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب آواز دے. نن دا خبر ډیر آسانه ته په آسانه وی ختم نبوت. یو دور داسې و چې په دې باندې حد کړی وي ختم نبوت، په دې باندې حوالات و ختم نبوت، په دې باندې قید و ختم نبوت، په دې باندې ریمانډ و ختم نبوت، په دې باندې شوټ کېدلو ختم نبوت. عجیبه خلق دي. زه ورته یم په دې شوټ کېدلو، په دې حوالاتو، په دې قیدو، دوی وایي زنده باد. داسې ماحول پاکستان کې چې چا دا جمله نشوه ویلې ختم نبوت. امیر شریعت عطا الله شاه بخاری یو چوک کې مسلمانان راجمع کړل، دا آواز یې ورته وکړو ستا مونځ تلاوت حج عمره درس او تدریس عبادت تعالی هغه وخته پورې نجات نشي درکولی څو پورې دا تا د ختم نبوت صدا بلنده کړې نه. یو نوجوان جذبه کې راغی، کېدای شي نوجوان د بانډه نبي و. ستاسو جذبه مې وسولیده، وختي خو زه ډېر سخت خفه کړم، ما یې که مړی یې، خو زما عقیده دا ده ژوندي مه اوري او مړی دواړه اوري. ځه پوه شو، خو زه اورېدل درکې شته. توجه! یو نوجوان جذبه کې راغی، چوک ته ورس چغې وواله ختم نبوت. کنسټیبل راغی، په مخې سپیړه ورکړه، د بیا چغې وواله ختم نبوت. جذبه جوش ولوله کې کمی رانغی چې هتکړی ورته واچېدی. دا علما هغه خلک دي، دا مجاهدین هغه خلک دي، هتکړی ښکل کړ بیا یې چغه واله ختم نبوت. عدالت ته یې راوست سهار، عدالت کې ودرېد، جج صاحب تشریف فرما دي، وکلا وکیلان موجود دي، په عدالت کې چغه واله ختم نبوت. جج ورته وایي سزا 1 سال قید، دوی ختم نبوت زنده باد. جج وایي سزا 2 سال قید، دوی ختم نبوت زنده باد. جج وایي سزا 3 کاله قید، دوی ختم نبوت زنده باد. 60 کالو ته قید ورسید، بیا هم چغه واله ختم نبوت. دننه خیمه ما تسبیح ولې ذکر مې کو، یو کس راته وایي دننه به دې کوو، ما موږ دلته هم ذکر کوو، دننه به هم ذکر کوو. سوچونو واله نه یو، موږ تسبیح واله یو، دلته هم الله یادو، هلته به هم الله یادو. 60 کالو ته قید ورسید، جج ورته وایي بارې کې شوټ یې کې. د چې د شوټ کېدو اورېد، بیا یې چغه واله ختم نبوت. جج وایي روغ نه دی، دی په شوټ کېدو هم دا چغه وایي. جج وایي چې کم سړی په شوټ کېدو دا وایي، دا سړی روغ نه دی، پاگل نه دی. او زمونږ په آئین کې، په قانون کې، په لا کې لیکلي دي. څه کې؟ لا خو پېژنې که نه، لا اشته بیشته سم نشته، لا کې لیکلي دي
لا کې لیکلي چې کم سړی د جان پروا نه کوي د ځان پروا نه کوي او دی بیا داسې څه خبرې کوي نو دا روغ نه دی لیونی دی پاگل دی اور په دې کتاب کې لیکلي پاگل د پر سزا نشته پرې دی رهایې کې د چې د رهایې واوري بیا یې چغه واله ختم نبوت ما وی هغه وی ختم نبوت زنده باد زه مې هم ختم نبوت زنده باد تاسو هم ووایئ پورا جمله ووایئ خو څلور پیرې ووایئ قادیانانو ته وایه وی راشه اوس یې راواړوئ نه یې پاکستان هم د لزوړ پاکستان بهرحال عقیده ختم نبوت تحفظ دپاره اقدام وشو دا زما د پیغمبر د سیرت یو حصه ده لاهور کې تحریک وچلید پیر صاحب محترم زموږ یو ځای پروګرامات دي تحریک وچلید ماشومان هم چغې والې ختم نبوت د 7 کالو ماشوم دا چغه واله ختم نبوت اسچو 1900 اسچو د ماشوم ته وی وړوکی غونتسي او تم دا چغه وی ختم نبوت اسچو ته بتا دو کتنے جوتے مارو دا ماشوم ورته وی کل قیامت کے دن جتنے جوتے برداشت کر سکتے ہو اتنے جوتے مارو د 5 کالو یو وړه ماشومه گاونډیانو کرلاړه شیزان جوسی ورک شیزان جوس وای د قادیانانو دي د چا دي جوسی ورکل هغه ماشوم ورته کور کې چې لږ ماحول د ختم نبوت خبرې کېدې په قادیانانو ځای په زیارت کېدو نو ذهن د ماشومانو هم جوړو هغه ماشومه هغه گاونډی زنانه ته چچي ته چې ماله د کافرانو جوس راکې تاسو په کور کې د مسلمانانو جوس نشته د ماشومانو دا جذبه وه ما ته بل مردان کې یو کس وي که موږ د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ وکړو زما د یو کس په نه استعمالولو په کمپنۍ خو اثر نه پرېوځي تاسو ته به هم ډېر خلک دا وي صرف یو زه ما او تا خو نه یو ما یې واوره حاجي صاحب په کمپنۍ اثر پرېوځي نه پرېوځي دا خبره ځان نه ده خو د قادیانانو په مصنوعاتو استعمالولو سره ستا په عشق مصطفی باندې اثر پرېوځي ستا په عقیده باندې اثر پرېوځي ستا په عمل باندې اثر پرېوځي ستا په ایمان باندې اثر پرېوځي دې وجې نه د عقیدې ختم نبوت تحفظ به کوو به اور مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاهونه آبادو به ټول دین ایمان اسلام عقیده طریقت او شریعت جہاد او دعوت طہارت او تلاوت ایمان اور تقوی دا ټول چې نن موږ ته میلاو دا د مدرسو د وجې څه د وجې زه یو مرکزي خبره کوم اجازت غواړم ما ته یو کس وی په افغانستان کې مولا عمر انقلاب راوسته ما نه جی سنو د عمر نه مخکې یو لفظ دی مولا کوم ځای تیاریږي مائی ملا عمر امت مسلمہ تا مدرسے ورکڑی انقلاب مدرسے سر راغی انقلاب ماتے یو کسوی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ انقلاب راوستن مائی مفکر اسلام منم پلار و پرزن دوارا منم دوارا زما قائدین زما مشران اکابر علماء دیوبندی زمانم دوارا منم خو مفکر اسلام مفتی محمود انقلاب رانا وست ووراجی سیب مائی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ امت مسلمتا مدرسے ورکڑی بیوایا انقلاب مدرسے سر راغلی انقلاب ماتے یو کسوی دعوت و تبلیغ سر انقلاب راغی مائی نجی خپکیږي ما خبره پوره وره ما وی نه جی ما وی دعوت منم تبلیغ منم سیروزه منم چله منم سلور میاشتې منم د فضلمال تعلیم منم جوړ منم منګل جوړ منم د زړو پرانه جوړ منم اجتماع منم غش منم مشوره منم شپږ نمبر منم د ټولو نه زیات پکې کرای مسلم منم که پتاسو کې چا زما وکړ تبلیغ منم سیروزه منم چله منم سلور میاشتې منم غش مشوره بیان منم اکرام مسلم منم خو موږ اکرام مسلم کې چې څنګه ما وي داسې ټول وي موږ اکرام مسلم منو خو ځان دپاره اکرام مسلم منم غش منم چله منم شب جمعه منم شب اتوار منم حاجی عبدالوهاب صاحب منم مولوی جمیل صاحب منم اپن از موږ تلو درې ته پروګرام ته جنډې مرکز ته لاړم شیخ مولانا صاحب سره ملاقات وشو دعا یې راته وکړه توجه ما تبلیغ منم خو تبلیغ سره انقلاب نه دی راغلی واوره مسلمانانو واوره
تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي. بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلی. انقلاب کله دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و راکې جواب و به خجی چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب به و مولوی جمشید صاحب به و مولانا طارق جمیل به و حبیب الحق صاحب به و مولانا ضیاء الحق صاحب به و ها دا تبلیغ مشران علما به و دا مرکزونه به و پته ولګېده تبلیغ شروع کړی مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي. بیا وایه انقلاب مدرسې سره راغی. ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے, مدرسہ ہے تو رسالت ہے, مدرسہ ہے تو قرآن ہے, مدرسہ ہے تو جہاد ہے, مدرسہ ہے تو تبلیغ ہے, مدرسہ ہے تو روزہ ہے, مدرسہ ہے تو نماز ہے, مدرسہ ہے تو حج ہے, مدرسہ ہے تو تقوی ہے, مدرسہ ہے تو توکل ہے, مدرسہ ہے صداقت ہے, مدرسہ ہے عدالت ہے, مدرسہ ہے سخاوت ہے, مدرسہ ہے شجاعت ہے, مدرسہ ہے حیا ہے, مدرسہ ہے وفا ہے, مدرسہ ہے ایمان ہے, مدرسہ ہے تو اسلام ہے, اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے. دا پاکستان دا گول مول دا وزیرانو برکت نه دی, دا د لوګانو برکت نه دی. دا پاکستان چې محفوظ دام ځان سره ولیکي دا د ایټم بم برکت. زه د خپل مور پلار برکت منم, زه د استادانو برکت منم, زه د بزرګانو برکت منم, زه د اولیاو برکت منم, زه د نیکانو صلحاو اولیاو بزرګانو برکت منم, حجیانو سپینګیرو برکت منم, د مجاهدینو برکت منم, د پیرانو برکت منم, د تبلیغیانو برکت منم, خو د ایټم بم برکت چای ولې نه مني. ما یې وری په افغانستان کې مولا عمر سره ایټم بم اوسو امریکې په تیښته مجبوره کړه, په تیښته مجبوره کړه. سوپر پاور امریکا نیټو برطانیای په تیښته مجبوره کړه. ما وی خړسري ببرسري او سروالی بروالی هغه خړسرو ببرسرو در هغه سوپر پاور په تیښته مجبوره کړ. پته ولګي چې مسله د ایټم بم نه ده, د ایټم بم هغه مولا عمر سره د ایمان طاقت او قوت. موږ ته دین را رسولي مدرسې دي اور اصل مدرسه ده. مدرسې جوړو کې تبلیغي مراکز محاذونه مسکرونه اور خانقاهونه آباد کو. دا مدرسه هر یو کس وی په دې باند نبی کې دا مدرسه زما مدرسه. د چا مدرسه؟ د چا مدرسه؟ ما په تخبه کې مولانا قاسم صاحب د شیرګړ محتمم د جمعیت علماء اسلام د بردان امیر تشریف فرماو, شیخ القرآن مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب تشریف فرماو. ما आवाज وکړ, ما یو आवाज وکړ مدرسه دا چا ده؟ یو کاکا پکې आवाज وکړ دا الله ده. ما یې ښه ما ته خو پته نه وه چې د مدرسې خبر راشي دا الله ده, او دکان کې ایغ نیغ ناست دی. دکان زما دی, پټې زما دی, پلازا زما ده, مارکیټ زما دی, او مدرسه دا الله ده. خو خلک دوکه کې که تبلیغ والا چاته وي چې هلکه څلور میاشتو له تبلیغ کې نه ځي نو دی به ورته څه وي یاره جي بس دوا کوې نو. ته چې سهار پټي ته روان شي د پبو بازار ته چې ته سودا له دکان ته روان شي ته چاته دا وې چې دوا کوې دکان ته ځم, دوا کوې پټي ته ځم, خو چې د تبلیغ یاره جي بس دوا کوې. مونږ چې کم کار نه کوو په هغې کې ورته وایي چې دوا کوې. کنې چې دکان ته نه ځې بیا دا خو نه وی زه ځم نه نو, او چې دکان ته ځې وایي دوا ته څه ضرورت, زه دغه د ایغ نیغ روان یم. دې وجې نه مدارس به آبادوو انشاءالله. نعمانیه مدرسه د چا ده؟ زمونږ مه وایه, د جمع څخه به نه وایه, ټوپک دې د بل په اوږه کېښودو. جمع دلته نه چلېږي, هر یو کس وایي مدرسه زما ده. د چا ده؟ کال پس چې انشاءالله پروګرام وي. زه خپله نیم راغلی, ما چې څه خبرې وکړه مې ځکه وکړې چې زه د استاد محترم شیخ الادب مولانا فضل الودود صاحب دامت برکاتهم العلی فرزند ارجمند مفکر اسلام مفتی محمود رحمت د قافلې سرخیل عالم دین د مفتی فضل غفور صاحب په ځای باندې ترجمانی کوم ځکه راغلی. پوسټر کې زما نوم نشته په اشتهار کې, خو ما کوشش دا وکړه چې زه خو فضل غفور جوړېدی نه شم, خو څه ګزاره به وکړم, جوړېدی نه شم خو څه ګزاره به وکړم. به هر حال ما د مفتی فضل غفور صاحب اکثر پروګراماتو کې مونږ یو ځای یو, هغې مناسبت سره مدرسه به آبادوو انشاءالله, تبلیغي مراکز به آبادوو انشاءالله, خانقاهونه به آبادوو انشاءالله. کال پس چې پروګرام کوو په دې مدرسه باندې به لنټري, چت به
لاندې به دوی هغه زمونږ د نور پروګرام کوي چې بیا وروسته پروګرام نه اخر کوي تاسو له انتظام کړي پروګرام به او بره به انشاءالله سټیج جوړي بره به پروګرام ټیک ده انشاءالله لنټر به جوړیږي انشاءالله دا لنټر به موږ خپله جوړو که بار نه ایم پی اے ایم این اے خان ملک نواب به پنډ راکوي خپله به جوړو عجیبه خبر زه کله کله په دې حیران شم مونږ پکې منځونه پکې مونږ کوو او پیسې به خان ملک نواب مونږ له راکوي ویلې ما او تعالی د ماجرو خبره څه شی دی مونږ نه څه چل دی دې وجې نه دا مدرسه به آبادو هغه کسان هغه حضرات هغه کسان چې د مدرسې په جوړولو خوشحاله دي ګلاس اوچت کې ماشاءالله جزاکم الله جی اوچت کې جی ماشاءالله جزاکم الله جی مدرسې باندې خوشحاله یې قاری عبدالقیوم صاحب مولانا قاری اجاز صاحب باندې خوشحاله یې خیر الامین صاحب مولانا محتمم صاحب باندې خوشحاله یې دا حافظ شوکت صاحب بیان وکړ شبی جمعت امراضي الحمدلله د په ده خوشحاله یې پیر حزب الله جان صاحب باندې خوشحاله یې او زه خو دا نه یم چې په ما خوشحاله یې اخو اوس راته دوا کیسه نه بیا راته وروسته خیرې کوې بهرحال مدرسه به آبادوي انشاءالله چې څوک زه دا مدرسه آبادوم او د مور پلار د اولاد د بچو سر صدقه د مور پلار صدقه او خیرات ما په چوټه راورکړي او جومات نه جوړي ما مطالبه وکړه ای پښتنو خلک بار څه وایي موږ مور پلار پسې په درېیمه ورځ خیرات کوو که نه کوو څلوېښت ورځې پس خیرات کوو که نه کوو کال پس پسې د پلار مې کال دی د مور مې کال دی وایي خیرات کوو که نه کوو اوس به جواب د غیرت راکوي چې کال پس خیرات وکړو هغه کال تیر شي بل کال راشي بیا چا مور پلار پسې خیرات کړي دي ولې دا مور پلار صرف یو کاله پورې یو کاله پورې د چا په حجره چې ته فخر کې د چا په ځمکه چې ته فخر کې د چا په باغ او مارکیټ چې ته فخر کې هغه مور پلار نیا نیکه تا ته صرف پوښتنه یو کال پورې یادو مستقل صدقه پکار ده که نه ده پکار یو خو به صدقات مستقل شروع کړي بیا د صدقاتو د لګولو زه یم مخیم نیمه خبره نه کوم توجه هغه کسان چې ما ته دا وایي چې انشاءالله په دې تعمیر کې په دې چت کې سریه ده سیمټ دي هر څومره پیسې دي کم سے کم اوس خو 2020 کې د پیسو اثر هم ختم شو 55 والا چیز په 100 روپۍ شو چینی په 55 او 100 روپو ته ورسېده ټماټر راوسه پورې بره په هلیکاپټر کې ګرځي خو بهرحال انشاءالله مدرسه به آبادوي انشاءالله